خدای ته داسې رجوع شي لکه دا بادشاه چې و قرآن تلاوت کوي او دې ځای کې ونختو چې کل یوم هو فی شان، هره ورځ د الله په نوي شان کې ټوله شپه تېره شوه څه پته ورته ونه لګېده. سهار دربار ته چې راغی وزیران ناست دي ټول، خپل وزیر اعظم ته وایي چې واورئ نور کار به تر هغې ټک نه کوئ چې تر څو پورې د قرآن د دې آیات جواب ما ته نه را کړی. ما بیګا په ټوله شپه تېره کړې ده. الله وایي چې هره ورځ د الله په یو نوي شان کې، نو هره ورځ د الله نوی شان څه شی دی؟ وزیر اعظم ته ویې ته به جواب راکړې. وزیر اعظم نه پوهېده، دغسې به ولکه دا زمونږ خریټیا استاد چې دی. نو هغه وی جی یو شپه مهلت ما ته راکړه چې زه سوچ وکړم. مهلت دی دی خو ګورئ مونږ خوشحالېدو چې هله ګیرې والا صدر صاحب راغی، ملک به ټول دین او ډېر بزرګ راغی. بله ورځ اخبار کې فوټو راغلی دی د ډومبۍ ورځې ناوې لی په سر لاس ایښی دی. اخبار والا ته لاندې لیکي چې صدر صاحب دلہن سے پیار کر رہے ہیں. د پردي سړي څه کار دی چې زما د ډومبۍ ورځې د ناوې په لاس باندې سر باندې لاس کړي. اوس خو چې خبره درته څوک کوي چې دوا راته وکوئ خدای دې هلاک کا، چې پناه شي چې څومره ژوندی پاتې کېږي ډېرانې بوی پرېږدي، خو چې ورک شي چې د دې ځمکې لاندې شي چې دا بوی ورک شي. دا ملک دی، دا قوم دی. علماء ورشي ورسره ملاقاتوں کی صاحب پرائم منسٹر سے ملاقات کر رہے ہیں اور صدر سے گیرے را پریخی وی جماعت با غروی تبا ناستے پکے ہک پشانے گیرا بستا پا نام لگی لکا سک پشانے. دی گیرے نا خود سک گیرا خدا چه کمی گیرے خزو تلاری جارو کئی دغا گیرو نا خود سکانو گیرے خی دینا خواخه خدی چه دا پٹو کی ولاری. وزیر اعظم شپه مهلت راکا کور تراغه سملاست. وزړه کې خیال کوي چې مولانا تپوس کینو دا خو وزیر اعظم یم اوس مولانا به څنګه تپوس کو. غلام یو راغی چې صاحب ولې خپه پروت دی؟ ویلې بادشاه رانه یو مسلې تپوس کړی دی او زه پې پوهېږم نه. وی څه مسله؟ وی کل یوم هو فی شان. سورت رحمان کې الله پاک وایي چې هره ورځ د الله پر یو نوي شان کې. د دې جواب ماله نه راځي نو زه به بادشاه ته سبا څه جواب کوم؟ غلام ورته څه وایي؟ غلام ورته وایي چې صاحب ما بوزه بادشاه ته زه به د دې جواب ورکړم. زه وزیر اعظم یم، زه پې نه پوهېږم او ته به څنګه جواب ورکړې؟ ورته وایي چې جی دا قرآن چې دی د غریبو په میراث کې رسېدلی دی. د قرآن خدمت ټول عمر اوږو نهرو خېټو کړی دی. اوس د طالبانو ته یم چې په اوږې خېټه چا قرآن زده کړی هغې یې وګوره او چې اوس تا پټا پړسېدلې روټۍ چې خورئ که نه د نن بیانو اوس ځان هم وګورئ چې تاسو قرآن زده کولی شئ که نه. دا اوسني نه زده کوي، دا ګرځي ټول داسې برګي چرګي. په دې جومات کې به مونږ سبق ویل، سړی روټۍ به مو خوړې او سبقونه به مې دې کې سړی وظیفې به مو خوړې. قرآن د غریبانو په میراث کې رسېدلی دی، غریب پې پوهېږي. ویلې ښه ده. سبا له ځان سره راوستو، بادشاه ورته ویله مسله دې حل کړه؟ ورته وی چې زما دا غلام به د کل یوم هو فی شان جواب درکړي. بادشاه مریان شو چې غلام به اوس بادشاه له ورته ویل بچیا وایه کل یوم هو فی شان، هره ورځ د الله په نوي شان کې. نو هره ورځ د الله نوی شان څه شی دی؟ غلام ورته راپاڅېدو، دربار لګېدلی دی. ورته وی جی هره ورځ د الله نوی شان. تولج اللیل فی النهار وتولج النهار فی اللیل، تولج اللیل فی النهار
تولج النهار في الليل تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغیر حساب. اے بادشاہ ار ورځ د الله نوې کار دا دی چې شپه په ورځ کې نه نباسي او ورځ په شپه کې شپه وي ورځ پې را نه نباسي رڼا جوړه کړي ورځ وي شپه پې را نه نباسي تیاره جوړه کړي. یو کار هره ورځ د الله نوی شاندار هره ورځ. دویم نوی شان د الله دا دی چې د ژوندي نه مړی پیدا کی او د مړي نه ژوندی پیدا کی. بادشاہ ورته وی چې په دې ډومبۍ خبره خو پوه شم چې شپه په ورځ کې او ورځ په شپه کې خو د ژوندي نه مړی پیدا کی او د مړي نه ژوندی پیدا کی په دې پوه نه شم. ورته ویلی بادشاہ چرګه ژوندی شی دی او هګۍ تې مړه پیدا شي. هغه ورځ د یو هګۍ ما ته چا وښوده د چرګې هګۍ ده او محمد پې لیکلي صفا یو دومره غوندې کاڼی دی د غره دو ځایه کې پې محمد لیکلي پاس او بیا د هغې نه لاندې داسې لیکلي چې کاتب به هم داسې ونه لیکلی شي کاڼي کې نقش. ما ته چا وی دا کاڼی مال د هغه کاڼي نه دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به په کومه لاره تېرېدو کاڼو بوټو به هم ورته سلام کول د هغه کاڼي. نو ورته وی بادشاه قبله عالم چرګه ژوندی شی دی هګۍ تې مړه پیدا کړي هګۍ مړ شی دی او بچی تې ژوندی راوباسي. دا د چا کار دی؟ بل نوی کار د الله هره ورځ دا دی چرګه ژوندی شی دی هګۍ تې مړه پیدا کړي هګۍ مړ شی دی بچی تې ژوندی راوباسي. دا هره ورځ د هغه شان. بادشاه دماغ کې گونج پیدا شو او خپل وزیر اعظم ته وکته ورته وی چې ته پې نه پوهېدې په دې؟ وی نه جي. وی ته د وزیر اعظم قابل نه یې چې ته په دې نه پوهېدې وباسه دا د وزارت جوبه دی او دې غلام ته یې واغوندوه. وزیر اعظم هغه عبا وویسته او غلام ته یې واغوستو او ټول دربار ورته شاهي سلامي وکړه. سلامي وشوه غلام وزیر اعظم شو را پاسېد. وی بادشاه غوږ کېده چې اوس په دې ټکي درته د الله یو نوی کار بل وښیم. اوس ټول دربار ورته سرنګون شو. ورته وی قل اللهم مالک الملک تؤتي الملک من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. اے بادشاہ عزت ورکول والا خدای دے و انسان ذلیل کون کے خدای دے امغه ورځ دا لانورم نه دی پریوته دا وزیر اعظم او زی غلامم لا امغه ورځ دا زی وزیر اعظم کړم او دا زما غلام کړو. یو منټ کې نو دا الله هره ورځ په نوي نوي شان کې هره ورځ پرون ګوره څه شانو نن ګوره څه شان دی سبا به ګورې چې څه شان هر ورځ به نوي کرتوتونه داسې ګوري چې عقل به دې حیران شي د عقل رسایي به ورته بالکل نه کي. دې وجنه عزیزانو همیشه د پاره سوچ ګورئ د خدای په دین کې کوئ همیشه د پاره سوچ د خدای په دین کې کوئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث کې کوئ د خدای په قرآن کې کوئ همیشه د پاره سوچ. تاسو په ایمان وای چې نن د دنیا دار سړی د خبرې د پاره
چې سړی خلق څومره غوږ دي، دومره غوږ دی قوم چرته د خدای قرآن ته ایښی دی، د خدای دین ته ایښی دی. نو خبرې خو اصلي د خدای دي یا د پیغمبر دي، د بل لا څوک دی چې د هغه خبرو کې به م خوند دي، یا خوند په هغه خشي کې دی چې کوم د خدای عاشقان دي یا د جناب محمد رسول الله عاشقان. نور څه نشته. په خدای قسم غرق بشئ، تباه بشئ، عمر له به جاړئ، څوک به م جړا نشي رکاولی. عمر زه ایمانی درته وایم، حدیث کې راځي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم عادت مبارک داو چې کله به کور ته راننوتو نو دا به وی چې اللهم انی اعوذ بک من عذاب القبر، خدای زه پتا سره پناه غواړم د قبر د عذاب نه. حضرت عثمان به چې قبرونه ولیدل جړل به، ولی جاړې دې ځایونو ته؟ وسمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم ان القبر اول منزل من منازل الاخره. ما د پیغمبر نه اوریدلی دي چې د دې ځای غړومبی شپه چې دا د خدای ټولو سختو ته هسته، غړومبی شپه ادر باندې را روانه ده، اوس خو ډېره نږدې شوې ده، ډېره. تاسو ګوره یاره ورځې شپېته هلته مړه شو، څلوېښت هلته مړه شو، 50 هلته مړه شو. د دغه بلا پیټي خو داسې سپېره قدم دی چې پرې راغلی دی، بس بې د مرګ نه بل شی نشته. ټوغکۍ در باندې راوستی دی، دا لاری وجنګېده او دا ریل ګاډی وجنګېدو، شپېته مړه شو، 40 مړه شو. مونږ صرف داسې 40 مړه شو، یو ګوګو غوندې دی مونږ سره 40 کسه مړه شو. دا نه چې ړدې پې درد وکړي چې 40 کورونه وران شو، 40 ښځې کونډې شوې، 40 بچي یتیمان شو، ړدې درد وکړي پې باندې. نن دا احساس شته دې قوم کې؟ 40 مړه شو، دومره مړه دي، دومره مړه دي. دا لیډرګي غوندې نه دي. دا اوس لیډر النګه شوې ده، خو چې څوک ګوري لیډرګی راوړی دی، چې دوانو اخبار والیم صاحب لیډرګی دی. خدای ته وګورئ، عقل وکړئ او د خدای په دې کائنات کې سوچ کوئ، فکر وکړئ چې چرې خپل ځان ته او د الله د کائنات ته سوچ نه دی کړی. هغه قومونه د قومونه الله پاک تبا کړي دي، او کوم قومونو کې چې سوچ وو هغې نه الله پاک هغه خلق جوړ کړي دي چې د اسمان نه به ورته سلامونه راتله. پخوانی بادشاهان چې کم تیر شوي دي عزیزانو، په هغې کې داسې خلق هم تیر شوي دي لکه حجاج ابن یوسف چو، چې د ټولې دنیا ظالمان راجمع کې او هغه په یو تله کې واچي او حجاج ابن یوسف په بله تله کې واچي، نو دی به پې دروند شي. داسې هم تیر شوي. په دې بادشاهانو کې داسې خلق هم تیر شوي دي چې کورونو کې به ټلی لګولې وي. په هغې کې یو جهانګیر بادشاه تیر شوی دی. د ټلی دا مطلب و چې که په نیمه شپه کې م زما ملک کې چا ته څه تکلیف پیښ شو نو دا مزه به راکاږي او ټلی به وغږېږي او زه به ورته راوځم. داسې هم تیر شي. اوس دې وخت کې مونږ او تاسو ټول ګورو چې د انسانیت بوی مونږ نه ووتو. انسان نه بالکل درنده او وحشي جوړ دی. هغه زمانہ بله وه چې ستا به په سر خوږ شو نو ما به در سره په ته به ځان ونیو. مسله دا ده چې په مشرق کې یو خبره ته واورې چې مسلمان ته دا تکلیف شوی دی، نو د مغرب مسلمانانو ته په هغې باندې څومره غم پکار دی. اوس د دې خبرو تصور نشته. اوس یو دیوال اخوا ډولکی غږیږي واده دی او دیوال دی خوا مړی پروت دی ویرونه کیږي. نو زما عزیزانو ما ته لوی فکر چې کوم دی دې وخت کې هغه دا دی
چې والله اعلم بالصواب چې د دې قوم چې دا مونږ کوم ملک کې اوسېږو چې د دې انجام به څه او د دې حشر به څه کي. قرآن کریم متعلق یا د اسلام متعلق چې پیغمبر څه ویلي دي آپ مونږ رښتیا دي چې زما په امت به یو زمانه راشي چې چا کې به اسلام پاتې نشي، صرف د اسلام نامه به پاتې شي، قرآن به پاتې نشي، صرف د قرآن رسم و رواج به پاتې شي. نن په ټول ملک کې وګوره د قرآن کریم صرف رسم و رواج مناویږي، او یا په جماعت کې چڼي وي یا په مدرسو کې طالبان وي، دا غینه بار اسلام نشته. دې ته سوچ وکړئ. بادشاہان د زمانه داسې تیر شوي دي چې یو شپه د قرآن تلاوت کوي، یو بادشاہ دی قرآن ویلیو ټوله شپه تیره کړه، په یو آیات کې نښتی يسأله من في السماوات والارض كل يوم هو في شأن. ارا ورځ د الله په نوي شان کې، ارا ورځ بادشاہ د قرآن په معنی پیدا او دې آیات ته چراغ نو دلته ودرېدو چې كل يوم هو في شأن. ارا ورځ د الله په نوي شان کې چې دا نوی شان د الله ارا ورځ دا څه شی دی. سوچ کوي سبا شو ایس کشف ورته ونشو. قرآن کې سوچ کوي. نن پاکستان بیا په بل سوچ اخته دی، د چواریانو د جمعدارۍ الیکشن دی، دا قوم بیا غویمې کیږي که نه؟ بیا غویمه شي الیکشن دی. تاسو خلق دی دا چې کوم دینه پاس د صوبایي اسمبلو ممبران تاسو پاس کړي دي، پرونی حکومتو چاله په خوله کې متیازې کړي دي. دا د قومي اسمبلی ممبران چې تاسو پاس کړي دي چاله په خوله کې متیازې کړي دي. تر اوسه پورې د قبایلو ممبران چې کوم پاس شوي دي د یو سینټ دپاره ووټ چې ممبرانو خرڅ کړی 3.5 کروڑ روپۍ پې اخیستي دي. تاسو بني آدم دغسې ښه دي چې زه خو ماله چې څوک راشي چې ملا صاحب وږی ما ویم چې داسې یو ټیله مې هم ورکړی چې دا سپېږمې ماتې شوې او تیوي نه روانې شوې. دا رکشه خپل کار کوه، وږي ښیي. دا وږي وګوره ټوله ورځ د جمعې په ورځ او د اتوار په ورځ په دې ټرکونو کې سواره کړي. دا وږي دوپړی ورته غږیږي او دوی ورته ګډیږي او په لارو کې روان. دا وږي مدرسې ته روانو منو یو ملاو کابل استاد به ورته وي د زرګرانو نه مخکې رامداس کې چې ننوځي د تیلیانو ماله ورته وي، هغې کې امام. زه ترې تېر شوم نو ما ته وایي چې مولوي صاحب خبره وره. مال ولې خبره وره؟ نو ما ورته ویل څه چل دی؟ ویلې قسم درته خورم ما خو چاته ونه وی. مالې څه؟ ویل زما دا ماله خو ته ګورې که نه چې دوی څه کارونه کوي. دا د نن نه 500 کالو مخکې خبره ده، 50 کاله مخکې. دا دارالعلوم سرحد په هغه وخت کې 2 تله جومات کې و او زه په رامداس ور مدرسې ته تلم. ویل چاته حالو نه ویم، مال په ژوند به دې نه ویم او که مړ شو بیا به یې وویم. ویل خدای په راستۍ که تر اوسه پورې یو جنازه مې په اودس کې کړي. ولې؟ ویل زه یې ګورم په سترګو چې ارامي دی نو هغه له اودس څله ځان تکلیف کوم. خو لاړ شم 3-4 ځله الله اکبر ووایم او چې نه یې باسئ د خدای کور روان که چې ځي. تاسو په ایمان ووایئ چې دې وخت کې لږ د سړي زوی ځان ته وایي او عقل کار کوي او دې معاشرې ته ګوري، زړه به دا وایي چې دی خدای وبخي چې زما په مخ کې ته وړوکی وې او لوی شوې او پیدا شوې او زه تا ګورم چې ما چېرته د سړیتوب په خبره او د سړیتوب په کار ونه لیدې. زما زړه به دا وایي چې دی خدای وبخي.
اوس چې ما سوچ کوم نو هغه وخت کې خو مې ډېره غوسه کوم ملا ته راغله. اوس چې سوچ کوم ویم چې یاره دی په حق و. دا څه بني ادم نه دي، انسانیت نشته، سړیتوب پکې نشته. تاسو وګورئ په څه ملک کې اوسېږي. نن تا په چابړي کې ګنډېرو خرڅولو ته څوک نه پرېږدي. په چابړي کې ګنډېری خرڅوه او دا چابړی دې ځای نه لرې که ځکه چې په دې لاره ښځې تېرېږي. نو لته یې ورکړې ده او چابړی یې تیاړولی دی. د هغه چابړي والا بل وس نه منډه کړې ده، بجلی ته ختلی دی او ځان یې پې نیولی دی او مړ کړی دی. دا نن درېیمه ورځ ده په دې چرګانو چوک کې دا حال شو. که غلا کې هم څوک به دې نه پرېږدي، که ګاډي کې سبزي خرڅې هم څوک به دې نه پرېږدي، که پکې الوګان او ټیپر خرڅې هم څوک به دې نه پرېږدي. داسې حال راغی. هلکه ولې دا پاسوئ غریبان دا ګاډ؟ وایي جي زنانه نشي تېرېدی. الله دې د پاکستان په زنانو د چرګو مرض راولي. د چرګو مرض نو دا لارې او فوټپاتونه زنانو دپاره دي چې پې تېري. زنانه څه کار دی چې بار راوتي دي او بار ګرځي. دغه زنانه ستاسو سر ته کښېنه چې درته ډېرې ډېرې وجاړي، خو چې لږ په خېټه موړ دی ښځه یې بربنډه کړه. لږ دا ستا د ملک حال شو. په دې داسې ظالم ملک کې ته اوسېږي لګیا یې. بجلی ګرانه، سوی ګیس ګران، اوړه ګران. په بله ورځ لوی اشتهار راغلی چې اوړه 5 روپۍ کیلو شو. اله ملک ټیپر اوړه 5 روپۍ کیلو شو. په دې اوړو کې تاسو وګورئ، زه خو چې روټۍ خورم کرچار مې دې غاښونه کې کېږي، کاڼي پکې وړئ. پخوا به په دې کورکمان کې سرې خښتې وړېدې، اوس په اوړو کې کاڼي وړئ. دې له قرآن ورکړي چې دا غنم تاسو پاکوئ چې د کوم اوړه تاسو خورئ لګئ. اول خو هغه بوره وګوره چې کومې بورۍ کې وړئ، ته به وایې چې سپو سټلې ده.